بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري. من دا و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات وروسته حضرت ابوبکر رضی الله عنه او بیا حضرت عمر رضی الله عنه بیا حضرت عثمان او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین دو دیرش کال جنن علی منهج النبوت دا خلافت دا کړل ورستو بیا جنن دا بچاحت شروع شو حضرت علی رضی الله عنه دا شهادت خبرم په دې سبق کړی و هغه چې امام مقرر کول دا په الله باندې ضروري که په مخلوق باندې ضروري ده په باندې په مخلوق باندې ضروري بیا په دلیل عقلی سره دي که په دلیل نقلی سره دي نو باید کوم خبره شو او د امام د سره لپاره مقرر کیږي دا غي لس یو لس وجه مونږ ویلې وي چې امام مقرر کول دا ځکه ضروري بیا به اعتراضات او جوابات نن سبق کې د زمونږ عقیده دا چې کوم امام چې کنده به ظاهر وي یعنی خلکو د بخاري شیعاګان هغه دا وایي چې دولس امامان په دنیا کې راځي او دا امامان چې دا به لکه پټ وي د خلکو د نظر نه امامان د خلکو د نظر نه پټ وي دا به سوکین نه نو وايي امام مقرر کول خو د دې لپاره دي چې هغه دولس وجه منګوي یو لس وجه منګوي چې د دې لپاره امام دي نو چې امام پټ نو بیا د امام د مقرر کول او دغه پاتې نشو چې امام ظاهري نو خلک په خپل مسائل باغ ته وړي د بل جمعې او د اخترونو منځونه په خلکو لکه نور د خلکو مسالې چې نن دا به د قیمه خو هغه چې نه د شیعاګان او چې دولس امامان دي او دا په دنیا کې هر وخت موجودي لکه چې یو مړي نوبل پیدا کیږي او په اخر کې یو امام مهدي چې دا پاتې شوی دی پیدا شوی دی هغه ته دراتلو انتظار چې نه دا ورته کیږي نو د خبرې باندې رد کوي وای ثم ينبغي ان يكون الامام ظاهرا و بیا په کار دا چې کوم امام چې وی کنه د مسلمانانو چې کوم مشر وي خلیفہ هغه ظاهر وي ولی ليرجع الیه د پاره دري چې دا خلک رجوع کوي هغه ته فيقوم بالمصالح او چې د قائموي هغه مصلحتونه کم دینی او دنیاوی فائدې چې د دي چې خلکو درسي ليحصل د پاره دې چې حاصل شي ما هو الغرض من نسب الامام چې کم د امام مقرر کول غرض ده د امام مقرر کول غرض سره چې خلک دا ګناهونو نه بچ کی او د سرحدونو حفاظت وکي او د جمعې او د اخترونو منځونه وکي حدود جاری کی قصاص جاری کی نه دا امام د بغیر نه کی لا مختفيا من اعين الناس وای دا امام د پاره دا خبره ضروری ده چې د خلکو د نظرونو په پټ نه وي دا خلکو د نظرونو ولې پټيږي خوفا من الاعداء د دشمنانو د وجنه نو دشمنانو د وجه بره پټيږي نه ومال الظلمه من الاستيلاء او هغه چې د ظالمانو خلکو په باندې کوم غلبه ده نو هغه د وجه نه بده پټيږي نه خلکو نه ولا منتظرا او نه بل امام د چې دا به انتظار کولای کیږي لکه شیعاګان هغه وي چې دا امام مهدي داغه انتظار کوي او کال کې ورځي او هغه ټول هغه دي هغه خواته وی چې لکه هغه امام مقرر مده او د براوزی با ولا منتظرا او نه به انتظار کولای کیږي خروج دراوتلو دا عند صلاح زمانه په وخت دا دی کې چې کله د زمانه برابر شي د امام بالا راوزي وانقطاع مواد الشر والفساد او چې د شر او د فساد مواد ختم شي وانحلال نظام اهل الظلم والعناد او چې ظلم د عناد غ نظام ختم شي نو بیا به د امام بهاله راوځي با وای دا خبره رسینه ده لا کما زعمت الشيعه وداله د دې لکه څنګه چې شیعاګان ګمان کوي خصوصا الاماميه منهم وای خاص کر هغه ډله امامیه داغونه په شیعاګانو کې ډېر ډېر دي یو بګي زرامیه را یو بګي جاروردیه را او یو بګي د امامیه را نو امامیه هغه دا خبره کوي چې ان الامام الحق بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورستو دولس امامان دي نلاولې امام چې هغه حضرت علی رضی الله عنه ثم ابنه الحسن بیا دا غنه بعد حضرت حسن رضی الله عنه دا غزوه بیا دا حضرت حسن نه بعد دریم نمبر ثم اخو الحسین بیا دا غزوه دا غرور حسین بیا دا حسین زوه ثم ابن علی زین العابدین بیا دا علی زین العابدین زوه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق جعفر الصادق بیا دا غزوه موسی کاظم ثم ابنه علی الرضا بیا ثم ابنه محمد التقی او بیا لوسم نمبر دا محمد تقی زوه علی نقی علی النقی
او بیا د هغه ولسم نمبر د هغه زوی د علي نقي زوی حسن عسکري او د ولسم چې نه د هغه زوی د حسن عسکري زوی محمد القاسم المنتظر المهدي چې دا انتظار کولېږي دا هغه مهدي دی نو سه دی وی کنه چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو وروسته دا دولس امامات دا تیر شوی دي او دا نور خو تیر شوی دي او دا امام مهدي چې نه د انتظار کولېږي او امام مهدي د خلکو نظرونو پټ دی امام مهدي د خلکو نظرونو پټ نو د دون عمر څنګه ورکړل شوی نو څنګه چې ته دا منی کنه چې د عیسی علیه السلام ژوند دی حضرت عیسی علیه السلام له الله ورکړل عمر او حضرت خضر علیه السلام له ورکړل دون عمر او ادریس علیه السلام له دون عمر ورکړل حضرت الیاس علیه السلام له دون عمر ورکړل او کوم دجال له دون عمر ورکړل نو امام مهدي په دې کې شکی حال نه ورکړل دا شیعاګان دا خبره کوم څه نه وایي وقد اختفى او دا امام مهدي چې نه پټ شوی دی خوفا من اعدائه د دشمنانو د یری د وجنه وسيظهر او د ظاهري کې د اخر زمانه کې بلې دنیا ته ظاهري کې فيملا الدنيا قسطا وعدلا نو دنیا به ډکې د عدل او د انصاف نه کما ملئت جورا وظلما لکه څنګه چې د دنیا ډکه کړل شوې د ظلم او د جورم ظلم ته یو شي ولا امتناع او بیا ودا کنه چې لکه امام مهدي دغه جری کنه دغه مطابق دوی چې دا امام مهدي چې نن دا لکه مخک پیدا کړل شوی دی نمک نه ده لکه دا هغه کوم د حسن عسکري زویره اندیسه تقریبا په 200 هجری کې سره پاسه 222 ته 221 هجری کې د پیدا شوی دی دا نو چې دونه پیدا شوی د عمر دا به د اخر زمانه د بسنګ رسی نو ولا امتناع فی طول عمره د لبري عمر کې وې صدقه نشته سو امتناع نشته ممتنعوال نشته و امتداد ایام حیاته او د ژوند په ورځو کې دا به نشته كعيسى والخضر وغيرهما لکه څنګه چې حضرت عیسی علیه السلام دی اسمان ته خطر ژوند دی او راګوزیږي با او خضر علیه السلام ژوند دی او د دې نه ژوند دی او داغه دنیا په اخر کې دا برازي په شو باندې باندې بلیا ابن ملکان نومي دا خضر نه او خضر وته دغه چې په کوم ځای کې ناستو جو هغه ځای به شیل کېدو یا لکه حضرت ادریس علیه السلام حضرت الیاس علیه السلام دای بارے کوم دادی یا لکه دجال لکه پوه شو باندې نو دا شیعاګان چې دا خبره کوي کنه چې دا امام چې دا پټ کړی شوی او دا به انتظار کولېږي نو وایي د امام مقرر کول خو د دې لپاره دی چې کم دغه مسالې د امام دولس منګ ویلي دي نو که دغه مسالې د امام نه کېږي نو د امام کېدل او نه کېدل خو برابر دي چې امام پټ وي کوي او کني دا بیا فائدہ سره نو وانت خبير او ته پرې خبره دا جواب ورکړي دی دغه د شیعاګانو د مذهب چې شیعاګان وي چې امام موجود دی او هغه د خلکو د نظرونو پټ دی چې د خلک د ظلم د وجنه او د بربریت د وجنه او په اخر کې دا برازي د انتظار کولېږي نو دې خبرې درې ردونه کوي یو رد دی وانت خبير ته خبردار به معنی بان اختفاء الامام وعدمه سواء چې د امام پټ کېدل او د امام نه پټ کېدل دا برابر دي فی عدم حصول الاغراض المطلوبه زکه چې امام موجود دی خوشتره نه اغراض کم د امام د مقرر کول نه نو هغه نه حاصلېږي چې هغه نه حاصلېږي چې امام موجود دی او کنه نه موجود د دې څه فائدہ شته نه من وجود الامام دویم نمبر دا چې لکه ته کنه چې دشمن دی دی ودی نو دشمن نه دی یره په کوم ځای پوری کیږي په کار دی چې هغه نو اوریدل او خو چې نوم غوې کنه نوم نشته وان خوفه من الاعداء دویم نمبر دا چې د یره د دشمنانو نه لا یوجب الاختفاء دا نه واجب اختفاء چیرې د دشمن نه لري دنیا پټیږي دا نه بحيث لا يوجد منه الا الاسم چې نه مونږ لګي مگر سنم بلغات الامر بلکې وې دسي چې کنه چې دوی دا خبره کوي چې د امام زکه پټ دی خلکو نه لريږي نه چې خلکو نه لريږي چې خلک د دشمنانو نه لريږي نو خلک نه پیژني سب نه پیژني نه ماړو پیژني نو دسي هم کې دي شي چې د خلکو په مېز کې ظاهر وي او خپل امام نه ظاهر خپل ځان امام نه ظاهر کوي لکه څنګه چې د دوی په مشرانو کې دا یو د حسن عسکري چې کوم د پلارو ناغه وو د خلکو په مې غازر خدا به داوا نه کوله چې زه امام یم نه دغه شان دي دا دوی چې امام مهدي له دولسم امام زمونږ امام مهدي له نه هغه ولې پټ کړل شوی یری خو خلکو ته ځان نه ظاهره پوه شو به معنی یری خو خلکو ته ځان نه ظاهره نو وان خوفه من الاعداء
او د دې د دشمنانو نه لا یوجب الاختفاء دا نه واجبې پټواله به ایت لا یوجد په داس طریقې سره چې نه مونږ لګي دا غنه مگر نوم بلغات لم بغیر زیات زیات دا کېدی شي ایوجب اختفاء دعوه الامامت چې د خپل دعوه د امامت پټکی یعنی دې نه پټیږي د خلکونه خو خلکونه د خپل دعوه د امامت پټکی دا نه چاته نه وای چې زه امام یم کما فی حق آبائه الذين بلکه څنګه چې په حق د پلاران دي کې الذين كانوا ظاهرين على الناس غالب په خلکو باندې ظاهرول په خلکو باندې ولا يدعون الامامه واغو دعوه د امامت نه کوله په خپل باندې لکه پوه شو بنی باندې او دریم نمبر دلیل دا دی چې ګوره اوس په زمانه کې فساد دی هر طرف ته ظلم دی هر طرف ته بربریت دی او دا سرکشي کیږي نو امام اوس پکار دی چې امام عدل قائم کی امام دې خلکو له سزاګانې ورکړي د خلکو امام ته ضرورت دی چې امام پټ شوی دی نه دا څنګه امام دې پټیږي د خلکو ورته ضرورت نه راځي او چې بیا ورسره خلکو ضرورت نه بیا په امام سکه وايضا ودارنګ فعند فساد الزمان په اختلاف دا په وخت د فساد د زمان کې او اختلاف الاراء او دا شان دي آراء د بدلیدو د وجنه او استیلاء ظلمته او دا ظالمانو دا غالب کېدل احتیاج الناس الى الامام او دا ډیر زیات احتیاج د خلکو د امام ته اشد و ان اشد ډیر سخت او انقيادهم له اسهل او د دوه غتابلاري د امام د پاره تابعداري د اصل دا اسهل دا اسانه ده د امام پټ کېدو ته ضرورت نشته لکه پوه شو بری باندې نو دې شیاګان چې دا و چې امامان دولس موجودي او بدل لکه خلکو د نظرونو پټ کیږي با او ځکه چې خلک به ظلم ورګي نو دا خبره ده غلطه ده دلیل بری باندې وي وس دا خبره کوي و يكون من قريش چې دا کوم امام مقرر کول چې کنه دا ضروری دي نو دا امام به همیشه لپاره د قریش وي دا د قریشو کې بیا د بني عبد المطلب نه د بني هاشم نه کېدل دا ضروري نه دي ځکه کنه د بني هاشم نه د دې کېدل ضروری وي نو بیا د عمر د حضرت عثمان د نو هغه د بني هاشم د خاندان نه نو لہذا او حال دا چې دوه امامت دا تسلیم کړل شوی دی نو صرف دا خبره الائمه من القريش دا تلندار بیا په دا خبره چې کنه ائمه من القريش په دې باندې معتزله او خوارج هغه اعتراضات کوي یو دا نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د انساني مساوات او علمبردارو نو او دا امتیازي نشانات دا به میټاوهلو نو بیا ولې پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي چې الائمه بن القريش د قریش نه ولې خاص کړی دي نو موږ وایو کنه چې اسلام چې دا انساني مساوات او علمبردار خو دی مګر د اختلاف اوصاف د وجنه په مرتبه کې چې دا فرق راځي لکه عالم ته بغیر عالم باندې څومره فائدہ څومره فضیلت حاصل لې یا حافظ ته بغیر حافظ باندې نو ګوره مرتبه نه چا غټي دا صفات په ډیره جو مرتبه دا هم بدلیږي نو دغه شان دي د قریشو د صفاتو له وجه نه دا مرتبه الله تعالی او چې تکړه دا بل لا چې یو دلیل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو باندې کا حبشي غلام راشي کنه اسمعوا واطيعوا تاسو اوري او تابعداري کوي اگر که په تاسو باندې حبشي غلام راشي نو وای هغه حبشي غلام چې نه هغه په سفر کې د امارت لپاره وي او دغه لپاره نه خلافت لپاره نه وي خلافت لپاره نه او بل ائمه من القريش وې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی ورکړه مې پیشنګوئی نه ورکړې حضرت ابوبکر ځان هو چې کله انصار چې دا خلافت وکړو اختلاف وکړو چې موږ خپل ځان خپل امیر مقرر کړو نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته په دلیل کې دا حدیث وی ائمه من القريش پوښوي ويكون من قريش دا بيد قريش ولا يكون من غيرهم د دنیا علاوه بني ولا يختص ببني هاشم او دا بني خاص نشي د بني هاشم او د اولاد د علي مدارونه لکه پوښوي لکه دا شیګان وی چې علي په خاندان کې بل خلافت چلیږي نو دا سینه ده يعني يشترط يعني شرط لشيء دي ان يكون الامام قرشيا چې امام قرشي لقول عليه الصلاه والسلام الائمه من القريش وهذا وان كان خبرا واحدا ودا وي اگر چې دا خبر واحد دی ولادي په دې شي کې ورته لیکلي چې وروري خبر واحد نه دا خو د 40 صحابه کرامو نقل دي چې 40 صحابه کرامو نقل دي نو څنګه دا خبر واحد شو لكن لما رواه ابو بكر رضي الله تعالى عنه واگر چې خبر وای دی لیکن کله چې دا روایت کړه ابو بکر عنه محتجا به على الانصار په داسې حال کې چې د دلیل لیونکو په انصار باندې وای انصار چې کنه کله چې دوی اراده وکړه چې ځان لا یو خلیفہ مقرر کی سعد بن عباده رضی الله عنه سعد بن معاذ نو دی چې نو په دلیل کې دا حدیث وی الائمه من القريش نکله چې دا وی ولم ينكره احد او هیڅ په دمانه انکار ونه کو چیرې دا خبره ده غلط ده فصار مجمعا عليه نو شو دا حدیث په باندې اجماع وکړل شو ولم يخالف فيه او په دې کې اختلاف نه کړه مگر خوارج کړه ده
او بعض معتزله او بعض معتزله جو هغه ماته سوې چې کوم درې اعتراضات او کړي دي جو هغه دغه ولا يشترط ان يكون هاشميا او علويا او اي د امام د پاره دا شرط نه چې دی به هاشمي خاندان وي یا به علوي د حضرت علي په خاندان کې وي لما ثبت بالدلائل زګه چې دا خبره ثابت شي په دلایل سره من خلافه ابي بکر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم مع انهم لم يكونوا من بني هاشم سره د بني هاشم نه دي لکه شیعاګان د ځان د پاره دا وای چې څنګه د امام د پاره دا خبره ضروری ده چې دا به د قریش نبی دغه شان دا خبره ضروری ده چې دا به د بنو هاشم نوي او بیا د ځان لپاره دا دلیل پیش کړي چې حضرت علي د خلافت حقدار دی ځکه چې د بنو هاشم نه دی او حضرت عمر حضرت علي حضرت عثمان حضرت عمر او حضرت ابوبکر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دو چې نه دا د بنو هاشم نه دي اوس دلته دا وایي چې د بنو هاشم نه دي خو د قریش نه دي مع انهم لم يكونوا سرد دين جنونو من بني هاشم د بني هاشمنا ها وان كانوا من قريش اگر د قريش نو فان قريش اسم زګه قريش نوم دی د اولاد د نذر ابن کنانه او نذر ابن کنانه د قريش وی خلکو نذر ابن کنانه تبع قريش وی لکه پوه شوي نو دا د قریشو په اولاد کې څنګه راځي نو لاول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه بیانای شجره نسب بیا د ابوبکر بیا د عمر بیا د عثمان رضوان الله علیهم اجمعین چې په کم ځای باندې دور سیدلی ګوره ورته وهاشم او هاشم دا څوک دی هاشم دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نیکه پلار ابو عبد المطلب دی ابو عبد المطلب څوک دی جد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر اسلام نیکه او شجره نسب دار فانه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نزل ابن كنانة نزل ابن كنانة تراسله بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان نو دا د دې پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شجره نسب دا د حدیثو ثابت دی اقوى ته دا په حدیثو کې نشته نو د دې وجنه کوم محتاط علماء کرام چې نه او چې د معد ابن عدنان پورې بوي اقوى بدر رسول اکثر کسان د میدان ګرمۍ د پاروي دا په بیانونو کې په دې کې من ندي بكر فالعلوية والعباسية من بني هاشم وعلوية أو عباسية داود بني هاشم نري لأن العباس وأبا طالب لقى عباس رضي الله أو أبو طالب دادفانا ابن عبد المطلب عبد المطلب تفهمونه أو دا هاشم زيو وابو بکر رضی الله تعالی عنہ قریشی ابو بکر انده قریشی دی نو زده دا چې کنه دا په مره باندې رسیدل لګوري ولی انه ابن ابي قحافه عثمان بن عامر بن عمر بن تيم بن مره بن كعب بن لؤي نو كعب بن لؤي په سلام په خالقونو کې دی کنه بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي ابن لؤي سره دا جنگیدلی بیا وكذا عمر رضي الله عنه لأنه ابن الخطاب زوج ابن الخطاب ابن نفير ابن عبد العزى ابن رمضان ابن عبد الله ابن قرط ابن زراء ابن عدي ابن كعب ابن لؤي واجو ان كعب ابن لؤي باندې ده مرسلو وكذا عثمان رضي الله عنه لأنه ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف نو دا نزدې پیغمبر علیه السلام عبد مناف باندې رسیدل او دا ټول لکه چې دغه ځای پر رسول الله نه هغه ټول لري نه دا نظر ابن کنانه د قریش په اولادو کې ټول لاغل نو قریشی ټول دي نو امام د بار سم دا خبره ضروري ده چې دا به قریشی دنه بنو هاشم نه کېدل یا نه بنو عباس نه کېدل دا چې دا ضروري دي لکه بلې خبره باندې پوه شوي ها اوس په دې کې دا چې امام د لپاره معصوم کېدل ضروري کنه نه معصوم نو دا شیعاګانو دی بلې عقیده دا غي دغه رد کوي په دې پوه شوي تاسو واړو